قبیح او بد کارونه یې د دې نه به ځان بچ کړي دا به وګورې که دا کې موجود دا به ځان نه وباسي. نمبر 1 دا دی چې د مال جمع کولو هیرس ساتل چې څنګه طریقې باندې به زه ډېر مال را جمع کړم. دویم نمبر د دنیا لذتونه او خواهشات هغې کې هر ټیم سوچونه او فکرونه او منهمک ځان ساتل دا د بدبختۍ نښه ده. او دریم نمبر خبرې بدزبانه او ډېرې کول چې کوم کس ډېرې خبرې کوي او بدې خبرې کوي بد اخلاقي کوي دروغ وایي نو دا د بدبختۍ نښه ده. او څلورم نمبر د منځونو کې سستي کول نو دا د بدبختۍ نښه ده. او پنځم نمبر حرام او مشتبه مال د هغه خوړل او بدو خلکو مجلس اختیارول هغه سنمات ناسته ماسته کول دا د بدبختۍ نښه ده. او شپږم نمبر هغه دا دی چې بد اخلاقه کېدل نو دا د بدبختۍ نښه ده. اووم نمبر متکبر او مغروره کېدل غرور او تکبر او ځان کې نشه راوستل دا د بدبختۍ نښه شوه. او اتم نمبر د خلکو ته چې نفع رسوي د هغې نه خلک منع کول خپل هم چا ته نفع نه رسوي نور خلک د نفع رسول نه منع کوي چې دې سره به ښېګڼه نه کړي خلکو ته به نفع نه رسوي. او نهم نمبر مسلمانانو سره همدردي نه ساتل. او لسم نمبر بخیل کېدل شوم کېدل دا د بدبختۍ نښه ده. او یو لسم نمبر د مرګ نه ځان غافله ساتل. یاره مرګ لا چا لیدلی مرګ ته لا ډېر وخت دی خو لا ځوان یم او لا زما ډېر کارونه پاتې زما ډېر امیدونه دي دا اوږده امیدونه ساتل او مرګ نه ځان غافله ساتل دا د بدبختۍ نښه ده. نو لهذا دا خبرو چې کوم دا یولس د بدبختۍ دي د دې نه دې الله موږ وساتي. کوم چې د نیکبختۍ نښې دي هغه دې موږ کې الله راولي.